أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. سورة الاحزاب 28 نمبر آیات دی 28 نمبر کی پنځم خطاب د نبی علیہ السلام ته او دې ته حکم د خيار د اختیار ورکول ویل کی آیات د اختیار ورکول د دې آیات باندې د پوهېدلو نه وړاندې د دې شان نزول پیژندل ضروری دی بیا به د دې مضمون آسان شي پوهېدلو کې دی باره کې مفسرین لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو کوم چې زید بن حارثه طلاق شوی زنانه و د دې لپاره د جهالت رواج مات شي او متبنا چې خلک ورته ازوی وي او زوی نه او داغي خزه خلک انګور غني چې دا رواج ختم شي او پاینده کې دا مسله پاتې نشي کله دا نکاح وشو په دغه زمانہ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو واقعیا کې په اسنه هم ورزیدلې دی یو طرف یې زخمی دی یو خپای ما وختي ده کافي زخم دی دا نکاح وشوله د منځ کې د نبی علیہ السلام باقی زنانه چې څومره وی غیر علی او کم د بنتوب کم تبعی کم دغه چیز لکه وانت کې زد هغه اظهار یو نبی علیہ السلام ته وی چې بس د سکار وکړه چې موږ باندې د خوراک او د خرچي دغه پراخي وسره ولا او پر یخته وزه حال باندې موږ گزاره نور نه ولې د بل نکاح وکړه په دی وجه باندې نو دا هو طبيعي زنانو کې دا بیماری دی د خو اکثری نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی دا مطالبه خو خنش شخه دغه نکاح نه بعد مستقص مرزه پر اخره ولم د خوراکونو د کپړو د شان شوکت عام زنانه څنګه عام دنیوي زنانه هغه په شان تک نبی علیہ السلام تو فرمایل چې د یوې میاشتې پورې زما سره یوم خبرونه کوي په زخمی حالت کې د یو کور ځان کوټه کې وسېدو تقریبا چې کله 29 ورځې پوره شولې نو بس دا آیاتونه نازل شو نبی علیہ السلام ته حکم راغی چې خپل زنانو ته دغه وایا باقی مضمون دی آیات کې موجود دی چې اے نبی علیہ السلام قولوا وایا لازواجک خپل بیبیانو ته ان کنتن تردن الحیات الدنیا کتا سو اراده لري د ژوند د دنیا وزینتها او د خایسته هغه ژوند دنیا دا معنی ده چې په دنیاوي ژوند کې زیات سہولیات او زیات راحتونه زیات وسایل استعمال دا تاسو غواړئ وزینتها او خایسته هغه یعنی خسته کپڑے او خسته شان شوکت چې کوم تویل کیږي تاسو دغه مطالبه کوئ دغه خواهش لرئ کوم چې په اسلامي دعوت کې به زبردست رکاوټ پیدا کی رکاوټ بشي فتعالین نراشی امتعکن نزو پیدا در کم تاسو ته یعنی تاسو ته د طلاق نه بعد کوم سامان تاسو ته ملاویږي او تاسو کوم حقونه دغه به ټوله ورک وسرحكن ورخصت بكم تاسو صراحا جميله برخصت ولو خيستا وسره خبر شان شوکت په عزت سره هم د کو رخصت کوم لاړ شي طلاق والی وان كنتن ترتكتاز تريدن الله اراده لري د الله تعالی ان د الله رضا خوخي ورسوله د رسول الله د رسول رضا خوخي والدار الاخره او کور د اخرت یعنی جنت پته مې فان الله يقين الله تعالی اعد للمحصنات اعد تیار کړل للمحسنات د بار د نیکانو خزو منکم نستاسنا اجرا عظیما لوی اجر کله الله رضا غواړي او اخرت پته مې د رسول رضا غواړي نو تاسو د بار الله تعالی ډېر لوی اجر هم تیار کړل کې خبره باندې استقامت هم نو د دې آیاتونو نه بعد نبی عليه السلام بیان راوختلی او دغه سی ورته وی او ټول ورته دغه شان کې ویل حدیث مبارکه کې دي چې موږ الله او رسول غواړو موږ دنیوي ژوند نه غواړو دنیوي قصې بسي خوراکونه زیاتې خرچي خې کپړې دغه هغه مطالبه مونږ سره نه کوو آینده وختونو کې بس موږ غواړو چې الله راضي او رسول راضي بس مفسرین لیکلي دي چې کله زنانه په اسلام په باره کې انسان ته رکاوټ شي په اسلام باندې عمل کول د باره کې د رکاوټ جوړ شي یا د اسلام د لپاره خدمت کول باره کې د رکاوټ نو بیا هغه ته دغه شان اختیار ورکول پکار دي
چې یا داسې وکړه چې بس د اسلامي احکام عملي کول او خورولو کې را سره راضي شه مطمئن شه، او یا داسې وکړه چې بس ته نه راضي کېږي په دې باندې نو طلاق واخل رخصت شه، هېڅ خبره نه ده. او دا حکم عام د امت لپاره هم دغه شان کې پاتې دی. نو چې کله نبی علیه السلام دې راوغوښتلې خبره ورته وکړه نو ټولې ورته وویل چې موږ الله او د رسول رضا غواړو او موږ دغه کوم مطالبه چې موږ کړې ده موږ بېرته واخیستله د سر یې غواړو. بیا پاتې شولې ټولې. الله تعالی نبی علیه السلام بیبیانو ته وایي یا نساء النبي زنانو د نبي علیه السلام. دا خطاب دی د امت خلکو ته چې ای د نبی علیه السلام بیبیانو من یأتي هغه څوک چې راشي منکن ستاسو نه بفاحشة مبینة بیا ګناه ښکاره سره. ښکاره ګناه دې ته ویلی کېږي چې په عقل سره معلومیږي چې جرم دی، ګناه ده، عقل یې مني او شریعت یې مني چې دا ګناه ده. د شریعت ښکاره نصوص آیاتونه احادیث نه معلومیږي چې ګناه ده صراحتا، اجتهادي خبره نه ده بلکې صراحتا خبره ده. عقل یې راخلي چې دا کار د ګناه دی، جرم دی. دومره ښکاره ګناه که تاسو وکړله یضاعف لها العذاب دو چونده به درکړی چې تاسو ته عذاب ضعفین به د چونده کېدلو سره د چونده سزا به ته میلاویږي. عام خلکو ته به سینګل سزا میلاویږي خو تاسو ته به د چونده میلاویږي. ولې؟ ځکه د غټو خلکو سزا هم غټی بیا ډېری چې د چا عزت ډېري کرامت او شرافت یې سیوای غټ خلک نو هغوی ته په نیکۍ باندې هم ثواب ډېر میلاویږي خو په ګناه باندې ته هم ډبل وبال میلاویږي. لکه مثال په طور باندې حرم حدود واخلئ. حرم حدودو کې یوه نیکي چې ده نو په یو لاک باندې په بیت الله شریف کې شمارېږي. دغلته چې یوه ګناه ته کې دا ورته په هم په 1 لاک کې شمارېږي. دغه شان مسجد نبي کې یو مونځ یو نیکي دا په 1000 کې شمارېږي. دغه ځایونو کې یو ګناه هم په 1000 باندې شمارېږي. بیا هغه وبال هم دغه شان سیوا کېږي. عامو جماعتونو کې چې کوم دی نو یو نیکي په 25 کې یا په 20 کې شمارېږي نو ګناه وبال هم دغه شان کې 25 په 20 کې شمارېږي. نو نبی علیه السلام بیبیانو ته الله تعالی وایي چې تاسو مرتبه هم ډېره زیاته ده خو که تاسو جرمونه وکړل نو د جرمونو سزا به هم تاسو ته د چونده میلاویږي، سینګل باندې میلاویږي. وکان ذلک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله تعالی باندې آسان. څوک به تعجب کوي چې ګناه سینګل او سزا ډبل دا به څنګه کېږي؟ الله په ما خو آسانه ده زه خو ورکولی شم. ومن یقنط هغه څوک چې تابعداري کوي منکن ستاسو نه لله د الله دپاره ورسول د رسول د الله د الله او د رسول خبره مني وتعمل صالحا او عمل کوي نیک. صالح عمل تعریف مخکې من کړی ده چې عمل صالح هغه ته ویل کېږي تفسیر بیزاوي وایي ما وافق الشریعت چې کوم د شریعت موافق هغه صالح او چې کوم مخالف د شریعت هغې ته منکر ویل کېږي. نو ذکر تاسو د الله او د رسول رضا غواړئ او دغه الله او د رسول رضا په څه شي کې لټوئ وتعمل صالحا په نیک عمل کې لټوئ د شریعت برابر عمل کې. تفسیر احسن کلام وایي وتعمل صالحا کې وایي دې نکتې ته اشاره ده چې جنت حاصلول د الله رضا حاصلول د پیغمبر رضا حاصلول وایي دا په نسب او خاندان سره نشي کېدی. ځکه د نبی علیه السلام بیبیانو ته الله تعالی وایي که تاسو د الله او د رسول رضا لټوئ نو وتعمل صالحا او عمل کوئ موافق د شریعت نو معلومه شوه د الله رضا او د رسول رضا لټولو دپاره او جنت حاصلولو دپاره نیک عمل شرط دی، بنیادي شرط چې عمل نه نو په نسب سره نه کېږي. نؤتیها موږ به درکو دې ته موږ ورته ورکو اجرها اجر د دې مرتین 2 چنده. الله تعالی د نبی علیه السلام بیبیانو ته وایي که تاسو عمل د شریعت برابر و د الله او د رسول رضا م لټول نو تاسو اجر به هم د عامو خلکو شانته کېږي ډبل وي 2 چنده به شي. واعتدنا موږ تیار کړلی لها د دې دپاره رزقا کریما رزق عزتمن رزق د دې زنانو دپاره تیار دی. رزقا کریما دا عزتمن رزق څه شي ته ویلی کېږي؟ څه شی به ته میلاویږي؟ په دې کې یو قول دا دی چې رزقا کریما هغه رزق ته ویلی کېږي چې په هغې کې مشقت نه وي، خواري کړېدل سړېږېدل پکې د سره نه وي او د دغې ذایقه او د دغې بقا هم مستقلې ذایقې هم بهترین په اعلی درجه باندې دغه شان ده کې مستقله مې ضایع کېږي او په نام پې نه راځي ختمېږي هم نه. نو که په دې معنا سره واغزه شي نو د دې معنا دا تاسو دپاره جنتي خوراکونه تیار دي. لیکن ځینې نورو مفسرینو ویلي چې نه دا عام مضمون دی او د دې معنا دا ده چې جنت کې به هم دغه شان خوراکونه میلاویږي خو دنیا کې به تاسو ته هم میلاویږي. او وایي د دغې تایید وایي د یو بل آیات نه کېږي چې
من حيث لا يحتسب. کم خلک د الله نه ویریږي د الله رضا لټوي دوی ته به داسې طرفونو نه رزق میلاویږي چې دوی به خیال او ګمان هم نه وي یو ناشنا زګین نه به بس یو سبب برابر شي او رزق به میلاو شي چې د مخکې نه درته معلوم هم نه وي فکر کې به هم نه وي بس برابر به شي. نو وایي د دې نه رزقا کریما نو وایي عام رزق مراد دنیا کې به هم دغسې من حیث لا یحتسب داسې ځایونو نه به رزق راځي چې تا پې خیال هم نه کېږي او جنت کې به ته هم میلاویږي چې هغه بغیر د کړېدلو او رنځېدلو نه ښه په سهولت سره په اعلی معیار په اعلی مقدار باندې میلاویږي. دواړه د دې نه مراد رزقا کریما نه دواړه رزقونه مراد شو.